د انګلیش 6 سمستر سټوډنټ یم او موږ ته په دې کالج کې دا مسله ده چې دلته زموږ دپاره بیل کامن روم هم نشته او بل دا چې زموږ د روډ ډېر زیات خراب دی. موږ ته په دې کې په راتلو کې هم ډېر زیات تکلیف وي او بل دا چې زموږ د کینټین هم صحیح انتظام نشته او نور هم داسې ډېر مسلې دي. زموږ د باتروم هم صحیح انتظام نشته، صفایي خیال هم ډېر نشته، نور هم زموږ لپاره سپیشلي څه خاص څه دلته نشته. نو زما تاسو ته ریکویسټ دی، تاسو ته مې درخواست دی چې زموږ په دې خبره دې عمل وکړی شي او موږ له دا ټول کم فیسیلیټیز چې دا موږ ته راکړی شي. موږ ته په دې کالج کې ډېر شی پرابلمز دي، ډېر ایشوز دي. اول خو د ټول نه دا روډ خراب دی او بله خبره دا چې په کلاسز کې ډسټبین نشته، پراپر صفایي نشته، په کینټین کې زموږ د ناستې دپاره بیل ځای نشته. هر څه چې دی نو بوایز ته ټول فیسیلیټیز پرووایډډ دي او موږ ته جنکو ته لکه ډېرې زیاتې مسلې دي جی. او چې کومه لایبرري ده نو په هغه کې هم فیمیل لږ شان ځای ورکړی دی او بوایز له ډېر ځای ورکړی. نو موږ له دې پراپر لایبرري چې دی نو هغه مینیج کړي او کامن روم دی راله هم صحیح مینیج کړي، ځکه چې هلته کامن روم کچ دی او د جنکو سټرینث ډېر دی. نو نه څوک پکې سټډي کولی شي، نه پکې څوک لکه په آرام نوټس خپل نیډس پوره کولی شي، ځکه چې هلته ډېر زیات ګرمي هم ډېره زیاته وي، ډېر تعداد د وجې جی. مسائل خو مختلف کېدي شي، ځینې خود ساختۍ، ځینې مجبوري، ځینې د ګورنمنټ مجبوري، زمونږ لیمیټیشن دي. نو د هغې مطابق وخت په وخت باندې موږ په هغې کې اصلاحات کوو او کم کارونه چې دي کوشش دا کوو چې هغه سموت رواني او د کم زموږ د دې علاقې بچي چې دي چې هغوی ته داسې ماحول موږ ورکړو چې د هغوی تربیت هم وشي او د هغوی تعلیم کې هم څه داسې مسله را نه شي چې څه کمی کوزی پکې را نه شي. کرنټ پوزیشن کې زموږ سره 2550 تعداد دی سټوډنټس میل او فیمیل، چونکہ بیبیز کې کو ایجوکیشن ده، باقي فیمیل هم دي. نو د فیمیل لپاره چې کم د واشروم فیسیلیټیز دي یا د کامن روم دي یا داسې نور هغوی ته داسې ایون د سپورټس په حواله باندې یا ایون نور د انټرټینمنټ په حواله باندې داسې کمی ګزی به وي. خو چونکې بلډینګ داسې دی چې مخکې نه چې کوم جوړ شوی هغه دی او دغه پکې سیوا شو، 20 ډپارټمنټس پکې هم سیوا شو. د انټر زموږ سره کافي تعداد دي، 500 سټوډنټس موږ په فرسټ ایئر کې داخله او 500 هغه بیا پروموټ شي سیکنډ ایئر ته. نو زموږ سره کافي تعداد دی. واشروم چې دي د فیمیل لپاره، نو فیمیل چونکې دلته کې زموږ کلچر د داسې دی د پښتون کلچر چې هغوی ته خامخا سپریټ ځای پکار دی. نو سپریټ ځای دپاره موږ هغوی دپاره ریزی ته ارینجمنټ کړی دی او 2 واشرومز هم ته جوړ کړي دي سایټ ته او د هغې سره برنډه ده برابر، د هغې سره بیا په حال نمګه یو پورشن د هغې کامن روم جوړ کړی دی. نو هغې ته ما تاسو وي چې لکه چونکې د دغه په وجه باندې د بلډینګ کې د تعداد ډېر زیات دی او سټوډنټس تعداد او بیا فیمیل ورځ په ورځ په هغې ډېرېږي. نو هغه شان ته کې چې کوم آیډیل سچویشن دی هغه خو ته زه نشم ویلی، خو بیا هم موږ اویلیبل ریسورسز بیسټ یوټیلایزیشن کوو.